دنیا پیدا کړې ده او د دنیا د پاره قانون هم پیدا کړی دی. هغه قانون دا دی چې چا نیک عمل وکړو دنیا کې هغوی ته چین سکون عزت آرام ملاویږي او د آخرت لوی نعمتونه ملاویږي. او چې کوم انسان بد عمل وکړو که د الله په حق کې که د بندګانو په حق کې نو د سره دنیا کې الله رب العزت د ده نه بدلالی او آخرت کې بدلالی. د دنیا بدله دی چې دی انسان ته سکون نه وي، د ده ضمیر ملامت وي، د باندې یو بوج وي، د باندې یره راځي، ډر او خوف راځي، کله دا خوب کې یریږي کله همداسې یریږي. نو دا انسان نه بظاهره خو څوک بدله نشي اخیستی، حکومت ورته لاس نشي اچولی، پولیس ورته څه نشي ویلی، دا مظلوم قسم دې ته څه نشي ویلی. خو الله رب العزت سره داسې کوئی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کوئی دا اللہ کونٹی او دا اللہ وحل دا اللہ چکا او دا اللہ مار داغی آواز نہیں. دنیا چې ظاهري چکا باندې څوک ووایي نو کړه څوکي خلک ویل که څوک یې ووالو، او الله چې څوک ووایي د هغه پته نه لګي او هغه وال شوی. بظاهره د هغې کپړې مزیداري، رنگ ډګې مزیداري، غټو غټو ګاډو کې ګرځي، برسر اقتداری، اولادی یی، دکانونه یی، چینې نه سکون یې نه. د ده نه عزتمندو هغه مزدور چې د ورځې 1000 روپۍ ګټي او هغه کم ګاډی چې وسري په هغه ګاډي کې هغه له خوب ورځي، هغه خپل ګاډي مزدورۍ ګاډي کې پروت یو دی او دله د ریخمو په بیټ کې او صوفا سیټ کې او زرق برق عزتمندو بیټ شیټونو کې خوب نه ورځي. د خپلې ښځې نه م یریږي، د خپل بچي نه م یریږي چې چېرته دا بچی مې مړ نه کړي او پیسې رانه وانه دي. د پردو نه خو پرېږده، اوس بچي د کور نه څنګه وباسئ، د ښځې نه ځان څنګه جدا کې، کله د ځان نه م یریږي، ځان نه څنګه یریږي، سوري د خپل سوري نه ویریږي، په خپل لاس یو شی یو ځای کې ایښي هغه راپرېوځي، وایي دا چا راګزار کړو، دا څه چلو شو. کله چې داسې د سره کېږي الله ته توبه ویستل پکاري. یو خو هسې وهم وي که نه، د وهم خو علاج نشته، خو چې ته روغ رمټ یو تا باندې کله ناکله داسې کار وشي نو پوه شه چې څه ګډبړه دې کړی دی او تا سره هم ګډبړ شروع شو، په ځان پوه شه. نو آسان کاری دی، یا الله توبه او حساب کتاب کاپی راواله، چې چا پیسې د باندې پاتې بس هغه ته کال وکړه، وی وروره پیسې به در ورسېږي، ګزاره وکړه، خیر دی. سبا باندې به هېڅ هم نه زړه به دې سپک شي. که پیسې د سره بالکل نشته، د چا حق دی والی، صرف بچي کېنوه، بچی چې زه مړ شم وصیت ولیکه، هېڅ خبره نه. چې کوم کور دی دی، پلاټ دی دی، فلانې دی، د هغې نه به یې ورکړي، نو د زړه به د عزتمندو سپک شي. دې تاسو عزتمندو ټرای چېرته وکئ. تاسو ګورئ، زه درته د دې یو فزیکل مثال ښیم چې موږ ته محسوس کېږي، وجداني مثال. کله چې موږ باندې یو سړي قرض وي نو هغه چې جومات کې ووینو نو موږ داسې سر ښکته کړو چې هلکه سړی اواز ونه کړي، یا بازار کې میلاو شي هغسې واده له راغلي، موږ یو که چېرته موږ پسې راغلی، نو د انسان په زړه یو بوج شان وي چې قرضدار یې وویني، قرض خوا وویني، او چې کله زموږ قرض ختم شي نو بیا هغه ته څومره نیغ نیغ کېږو موږ، حالانکې زموږ په سر نه پروت قرض، صرف ستا په ذمه پروت دی، خو تا باندې یو بوج، او چې په کوم ورځ قرض ختم شي هلکه غټ قرض و، وایي خدای ختم کړو. زړې دقه شان عزتمندو د ګناهونو بوج مي که ته وایې چې موږ ته خو پته نه لګي، دا پریشانی علامت دی که نه. ته چې بوج په سر کې غټ بوج، نو چې ملا دې خوږ شي خو همدقې علامت دی چې دا بوج دروند دی، او سپک سي چې د لاس کې نیولي پته نه لګي. د ګناهونو بوج هم دا دی، موږ مونځ کوو، اودس کوو، دا نور څیزونه کوو، خو اثر موږ باندې ډېر نه کوي. نو وجه دا د عزتمندو زموږ شیشه ګنده شوې ده، او په ګنده شیشه کې مخ نه ښکاري. د 1,00,000 روپو شیشه دي وي، خو عزتمندو چې لږه شان خړه خاوره بې پیسو پې پرته ده مخ نه ښیي، دا به صفا کې. نو د دې وجې نه الله قرآن کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وایي دا کوم کارونه چې تاسو سره کېږي که نه، دا د خپله لاسه کېږي. مونږ پښتانه مو ماشومان ته وایو که نه، پپو په خپله پپو. ماشوم تود شی غوښتو ګرم، مور ورته ویل مه خوره، ویل نه خورم،
اسوره کو یو ګټ ویل پرې چې وی خو چې وی کو اوس وځېدو وی پپو یعنی اوس وځېدم هغه ته بچي په خپل پپو تا وی نه راي کنو نو دا الله وی خشکی سکه په ترای کې چې کم طوفانونه راځي په سمندرونو کې وی دا د انسانانو د عملونو د وجه راځي نو بیا په سمندر کې دا میان نه دي د انسانانو ته خیره کوي چې خدایم غرق کوي ستاسو د لاس دلته کار خراب دی لکه سړی امریکا کې ناس دي کنه دلته کار خراب کی بعضی ویډیوګان الکان ورکی پاکستان کې دلته حالات خراب کی خلکو ته خدای دې دا غر کی په خپل خو بار ناس ته موږ له کار خراب نو دا میان او دا عزتمند سمندري مخلوق به انسانانو ته خیره کوي وی الله دې دوی غر کی دلته ماحول خراب کړي او چې کله نیکی زیاته شي عزتمندو نو چې کوم انسان خیر پیلاوي یا عالمي وې دته د سمندر میان هم دعا کوي اوس هغه دې ته ولې دعا کوي هغه څه پیژني چې کوم مولا سبق ویلو چا سره خیر وکړو هغه ته څه پته لګي الله هغه سمندر کې هغه ته حالات داسې برابر کی چې هغه ته پته ولګيږي چې چیرته کار شروع دی موږ باندې مراله لکه اواز عزتمو 400 کې چې باران وشي موسم دلته مخشي فورا خلک پوس کوي کنه لکه کوم ځای کې باران وشو د کشان چې په دې دنیا کې نیک عمل شي په سمندر کې حالات خشي بیا غمیان وړي وړي پاپي اوچتي کې وزري یا الله دا د چا د وجه نه چې په موږ باندې خیر دی نور خیر مرته پیښ کی بعض وخت ګوره د آیات لري وی جزا و سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے جزا و سزا صرف آخرت کې نه ده کله نه کله انسان داسې ګناه وکړي چې الله پې خفه شي ته خو څه کوې چې ستا د بچي پکې راګیری هغې ته نحوست دغې رسي لکه ګنده سیسي د بچو ته پرېغوستو خو هغه هغې دپاره هم ګنده دی که نه تا د هغوی دپاره خو نه پاکېږي د هغوی قصور نشته خو شی ورته ګنده پیدا پاتې شوی دی او ګنده سیس که زه خورم که تی خوري که بلې خوري یا بس هغه ګند دی هغه به ستا جسم هم خرابوي زما به هم خرابوي د هر چا به خرابوي بچیو ته پته نه وي پلار دی وي موږ ته میراث پاتې دی هلکه دې کې د پلار څه څه کړي دي نو دې وجې نه بچي هم پکې نښتي او بچو ته پته نه لګېږي چې څه او دومره د چا زړه نشته دی دومره نرتو پکې نشته چې دا ټول مال بس خیرات کوم او زه د سره نور ګټم داسې څوک چې کولی شي داسې اوسه پورې چې ته یو چا هم نه دي کړي نو عزتمندو دا یاد لرئ که چې کوم انسان د الله بندگان تنګي او د الله بندگانو لپاره غلط سوچ کوي دته به غلط هم میلاویږي خو کله دته محسوسیږي کله نه محسوسي و یو رشوتخور افسرو نو هغه کور ته لاړې ګوپي کور ته ویړو ګوپي چې ګوپي ویړو چې ماښام دسترخوان ته کېناستو نو مزېدار ښځې وله چرګ پخ کړی و حیران شو چې د ګوپي نه چرګ څنګه جوړ شو ډېر حیران شو نو هغه ښځې ته وایي چې ما خو ګوپي راوړی و یا دال مې راوړی و پکایا دال ته بن گیا ککړ ویل دا څنګه چلو شو پخ کړی خو دال و جوړ ته شو چرګ هغه ویل نه ستا دې سر ته ګوره چرګ راوړلو ته ګوره دا خو دې ګاونډی نو څه د خدای ښه وکړي هغوی دا چرګ راولېږو بس ما ویل څه دا ګیسي شی بخورو او دا دالونه او دا ګوپیان بخورو نو ما دا چرګ پوخ کو وایي چا راولېږلو وایي دې ګلمرۍ ترور رالېږلی و ویل ښه سړی ډېر خوشحاله شو دا خو رشوتخور و غټ افسر و نو ګلمرۍ ترور ته چې داسې تلو سارې ورته دروازه وټکوله وایي ابۍ خدای دې سره ښه وکړي چرګ دې رالیږلی و او لالا دې تابعدار دی څه کار روزګار دې وي یا حکومت کې تاڼه تحصیلي ما باندې اواز کوه هغه ته ویل بچیه زما تا ته مې څه ضرورت پیښیږي او زما داسې په جربونو باندې ځمکې دي او داسې خلکو سره مې لکونو روپو کاروبار دی چې زما به مسلې پیښیږي او تا ته به ویم نو ویل دا چرګ دې څنګه رالیږلی و ځکه افسرانو له خلک چې دا شی لیږي اگر چې هغه وخت پې کار نه کوي دا بیا هم رشوتي ځکه وروسته پې سړی بیا کار کوي نو دا بیا هم رشوتي نو هغه خو ویل چې دا سیز دې رانه ولې راکړی و ویلې بچیا ته حرامخورې او زه چې سار راپاڅېدلم زموږ د کور چرګه سپي خوړلې وه او پیشو خوړلې وه مونږ ویلې زه سړی هسې به حرامخور دی به د حرام به چرګه ورکړولې که به دې وخوره
نو کوم انسان چې آرام ګټي آرام کوي هغه باندې هم آرامي طریقې سره الله شی خوري. موږ دا کومه داسې حلال خوري زه چې پیشو خوري نو پیشو نه د افسر ښه دی دا دي وخوري او د سپي نه د افسر ښه دی زه دا دي وخوري او خوشحاله به هم شي نو ته هم خوشحاله شو زمونږ کار هم وشو او وعدې ارادې هم دې راسره وکړې که سبا سکاري تابعدار یم. دقې ته وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ستاسو د لاسونو د وجې نه ټول دا کارونه تاسو ته پیښېږي. دا هوټلونو والا کسان نه دي دوی د دې پولیس والاو نه افسرانو نه ډېر تنګي. دوی چې کله راشي نو خامخا به پې خوراک کې او پوره پلیټر به ورته ږدي پوره شی به ورته ږدي. هلته مجبوري وي یا ټیکس افسري نو دوی داسې چلو کړي دا کوم خوراکونه چې خلک وکړي دا چې واپس راجمع شي دا یو سیټ ته کېغوستي به دوباره دا ګرم کړي هغوی ته یې ږدي دا پکې لا ښه سړی. او کوم هوټل والا چې داسې وي چې هغه ته پته وي چې دغه هم رانه نه شي خوړی نو هغه دا کوم ځایونه چې چرګان راوړي که نه د چرګان والا ته وایي یو څو مردار چرګان هم ورسره راولېږه هغه له هغوی فری کې رالیږي. نو بس هغه مردار چرګان یې سیټ ته کېغوستي چې کله داسې مردار سړی راځي وایي موږ پې دا مردار چرګان په دغه مردارو خلکو خورو. او په مردارو چې عادت شوې بیا سړي ته پته هم نه لګي چې دا مرداره ده بلکې که په مرداره ذایقه عادت شوې حلال او ښه شی به در باندې بیا ګډ وډ لګي دا خوله به دې داسې ګډه وډی. عجیبه خبره ده. دې وجې نه یو ځای کې به وایي خره خرڅېدل د خرو غوښه نو یو ځل افسر ځان سره چې کوم دی ښځه بوتلله چکر باندې ویلې غوښې ته مې زړه شوی دی نو د هغې نه مخکې دا حکومتي افسر او هوټلونو والا یې ګرفتار کړي و د خرو غوښې ورسره ګرفتار کړې وه او هوټلونو والا نه جرمانه اخیستې وه د هغې نه پس هغوی د ګډانو او د چیلي غوښه خرڅوله. دې دوران کې هفته پس دا ورغلې نو هغو له د ګډ او د چیلي غوښه پخه کړله نو چې ښځې څنګه پیله نوړی وکړله بس خاوند نه خفه شوه. ویل ولې ویل دې هوټل ته خو څو پیرې موږ راغلي یو او مخکې کومه ذایقه وه او دا اوس یې کومه ذایقه ده دا خو ذایقه بالکل بدله شوې ده او هوټل والا تا سره چل وکړو فرق یې در سره وکړو سړی ډېر خفه شو. هوټل والا ته وایي چې هلکه څنګه چې په پرچه خفه شوی وي که څنګه تېره جمعه دله پرچه در کړې وه او موږ خو دې په لانجه واړولو د افسرانو ښځې خو هم بدماشاني دا څنګه چې دوی ظلم کوي دوی باندې الله خامارانې ښځې مقرر کړي بلاګانې هغه بلاګانې دی افسر سړی بار ته ټول یریږي دا کور کې د ښځې نه یریږي نو عذاب توري کې سپین د یو ښځې نه ته یریږي او بار د سړو نه هم نه یریږي خو دا عذاب شو که نه. بس ښځې ورته د هوټل والا له بیا پرچه ورکړه شی خراب جوړ کړی کړی مزېدار جوړ کړی نه دی حالانکې د ګډ غوښې پخ کړی وه. هوټل والا له چې لاړې هوټل والا ته افسر وایي دا ذایقه ولې خرابه ده وایي دا ذایقه را باندې تاسو بدله کړې ده. وایي څه مطلب وایي مخکې به هم د خره غوښې خوړلې هغوی سره تاسو اموخته شوي وي ښځه دې په هغې اموخته شوې ده نن چې به د چیري او د ګډو خوړل نو هغه وایي شی هغه نه دی وایي دا شی خراب دی وایي دا خو تاسو په خپله باندې موږ باندې هغه شی بند کړو. داسې اموخته شي سړی د حرامو سره یو ځل چې په حرامو اموخته شي حلال بدله خوند نه در کوي. موږ په دې خپلو غوږونو باندې عوامو خبره په دې ګناهګارانو غوږونو مو اورېدلي خلکو نه وایي مولوي صاحب د حرامو شي بیل خوند دي خپلو کې یو بل ته کله وایي کله تا ته هم وایي بعضې سړی وایي جي مړه د دې شي بیل خوند دي. ګینې سوچ وکړه که نه یو سړی ګوره د چا نه پاکې روپۍ دي هغه غریبې ګټلي په روان دی بچوله او په لاره باندې یو سړی راشي د جیب نه پیسې م ولي او د ده د ککرۍ او دا سره مولي د وینو د پاسه په هغه لوټونو باندې د وینو دارې پرتي دی کور ته یوسي دله به څنګه خوند ورکوي خو دا عادت شوی دی ارام خور له ارام شی خوند ورکوي پاک چیز هغه باندې الله خوري نه ولې نه خوري الله وی پرېږده چې دا حرام لږ ډیر کي لږې ډیر کي لږې ټیر کي نو چې داسې ځای کې ونیسمه چې بیا څلور واړو طرفونو ته د باندې دروازې بدلي ځکه یو شی حرام وخوړو توبې وویستله خو به سړی خو بچ شو که نه هغه له واپس پیسې ورکړئ نو چې ټول عمر یې حرامې کړي دي نو بیا داسې ځای کې الله انسان نیسي چې د توبې ته هم فکر نه وي توبې ته هم بې فکر نه چې توبه وباسه بلکې دې وخت کې دا ځان ته مظلوم ووایي دا وګوره ما سره ظلم وشو ټول مال رانه
داسې چلو شو حکومت را سره ظلم وکړو فوج را سره وکړو حالانکې د ده ټول مال حرامي نو دا آیات لري عزتمند نو څنګه چې د بد عمل سزا دنیا کې ملاویږي دغسې د نیک عمل هم ملاویږي یو عمل ته وړوکی مه ګورئ عزتمندو الله وی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا قسم دی وی که چا ذره خیر وکړو که نه زه یې وله ورکوم زه کافر له چې ما ته سجده نه کوي ما ته چې کوم دی کنځلې کوي یعنی شرک کوي او زما ټول عمر ما ته تندی نه دی ښکته کړی هغه چې چا سره ښه وکړي زه هغه له هم بدله ورکوم په دنیا کې نو مسلمان نه به ولې نه ورکوم او دا عملونه چې ما راوستي دي نو دا مې راوستي څه دپاره دي دا سکې دي دا کم عملونه چې موږ سره دي که نه دا د آخرت کرنسي ده زموږ د عملونه دا د آخرت کرنسي ده آخرت کې به ډالر ختم شي ین به ختم شي پاکستانی روپۍ یورو به ختم شي آخرت کې به څه چلیږي مونځ او دس ذکر جهاد انصاف دا څیزونه به چلي دغه کرنسیانې وي هر سړی به د دې طلبګاري هلکه مونځ ډالر د سره نشته زکات یورو د سره نشته دا څیزونه به طلب کېږي په آخرت کې او که دا ټوله کرنسي الله وایي لو کان ما فی الارض جمیعا دا ټول دنیا ډالرې او دا مالونه راوړې او عدله ته فدیه کې وایي کار دې پې نه کېږي لکه یو ملک چې اعلان وکړي که نه چې زموږ د پاکستاني روپۍ ختمه بیا په دې روپو باندې څه کار کېږي بیا به دا کاغذونه د کباړ په دوکان کې خرڅې لکه څه وخت کې چې هغه افغانۍ خرابه شوې وه تاسو په بورو بورو به ګرځېده کاسده شي نو آخرت کې به دا کرنسي نه کاسده شي دقه شان عزتمندو یو انسان و هغه په برفخانه کې کار کو داسې برفخانه وه چې په هغې کې به غوښه فریز کېده بعضې برفخاني که نه او فریز کپنیانې وي هغې کې دا مختلف امونه او سبزیان او دا ټول چیزونه هغې کې پراته وي بیا په بل موسم کې مختلف موسمونو کې خرڅېږي نو یو انسانو د 12 کالو نه په هغه کارخانه کې کار کو یو ورځ بس څه غلطي ترې وشوه هغه فریز چې کوم د هغې دپاره کوم خاص کمره وه هغې ته ورغلی او څه طریقې سره دروازه ورپسې بنده شو هلته ګرفتار شو چې ګرفتار شو ډېر زیات پریشانه شو او الله ته دعا وکړه خدایه پاکه تا یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې بچ کړی تا ابراهیم علیه السلام په اور کې بچ کړی تا د همق قربې هغه پیغمبران لاړ خو ته موجود تا ایوب علیه السلام د غټې بیمارۍ نه بچ کو نبی علیه السلام دې د مرګ نه بچ کړی یا الله زه یو ستا یو بندې ما که زما په دې عملونو کې کوم عمل هم ستا خوښ شوي ګوره الله ته به عملونه وړاندې کړي داسې نه ده هسې بې سمې وبخه هر کار په څه کار کېږي یا الله که زما دې عملونو کې کوم کار ستا خوښ شوي هغه یو عمل باندې د دنیا د دې ځای نه مې وساته دلته که مړ شومه بچي مې دي ښځه مې ده فلانې مې دي یا الله د دې ځای نه مې حفاظت وکړه دعا یې وکړه غریب پروت دی په ورو ورو یخېږي د مرګ آثارو ته رانږدې شو یکدم چې څنګه نږدې مرګ ته نږدې شو نو هغه چوکیدار هغه د برفخانې دروازه کولا وکړه او دننه رالی خوا دې خوا داسې ګوري لږ شان چې د دې لاس په ښکاره شوه زر یې ورپسې ورمنډه کې سړی راښکلو بل ګرم ځای ته نور ته یا دغه رنګې مثلا هیټر ته یې کېنو چې هیټر ته یې کېنو چې هوش کې رالی نو دې سړي د ده نه تپوس وکړلو چې تا ته څنګه پته ولګېدی چې زه دلته دې کمره کې بند شوی یم او څنګه راپسې رالی هغه ورته یو عجیبه خبره وکړه وایي زه د 12 کالو نه دلته چوکیدار یم دې برفخانه کې او دلته چې کوم دی د 200 نه زیات کسان کار کوي خو په دې دا 200 کسان روزانه ما باندې چې انټر کېږي راځي هم ما باندې تېرېږي چې واپس وځي ایگزټ کوي هم ما باندې تېرېږي یو سړی ما باندې سلام نه کوي ځکه زه یو چوکیدار بندې یم سیټ ته ناست یم نه رانه څوک تپوس کوي چې ښه چارې ښیي نه را باندې سلام کوي ما څوک د سره یو بنده ګڼیم نه چې زم یو انسان یم که نه واحد ته یو سړی چې ته راځي په ما باندې سلام کې کله مکله ما تپوس کې بابا خیر شه ښیي جوړ تازه تابعدار یو وایه که څه خدمتي صرف دقه خبره کې نو زه سلام والم او زه تاته یو دعا کوم خدا حافظ خدای دې ستا حفاظت وکړي نن ټول کسان یو کم 200 کسان لاړ ته ما پکې ونه لیدلې ستا دا سلام په ما باندې ډېر خوږ لګي نن ستا سلام زما په غوږونو نه و لګېدلی پریشانه شوم چې
فلانې ملازم دننه شوی دی خو ونه وتلو، نو ستا هغه سلام زما هغه دعا هغه ما ته رایاده شوه. نو زه پریشانه شوم چې هلکه دا خو لګې د شپه کېږي او هغه سړی ما ونه لیدو څنګه لاړې، او په دې 12 کالو کې روزانه هغه سلام کړی دی، دا کیدی نشي چې هغه نه سلام هېر شي او نن داسې تللی. ستا هغه نیکي ما ته رایاده شوه. نو یو ځای کې مې بل ځای کې مې ولیدلې، نو دلته چې رالمه الله زما په زړه کې واچولو چې سړي به څه تکلیف کې وي، نو الله رب العزت ته ما ته دې طریقې سره ما ستا مدد وکړو. یو ورکوټي نیکي وړوکي شان نیکي سلام کول څومره وړوکی عمل دی، موږ څومره وړوکی عمل ګڼو، خو دې انسان ته دې سلام د اخلاص والا سلام په دې دنیا کې څومره سلامتی او څومره حفاظت ورکو، د مرګ نه بچ. نو یو نیکي وړه مګړئ چې دا خو وړه خبره ده، څه پته لګي الله په کومه نیکۍ باندې خوشحالېږي. هر چا سره ښه کوئ او دغه رنګې وړه وړه نیکي کوئ. دویم دا د عزتمندو د الله نه مایوسه کېږئ مه. بعض وخت موږ نیکي م کوو د هغې بدله موږ ته نه میلاوېږي. سړی وایي زه خو ټول عمر مې ښه کړي دي او موږ ته خو اوس د پورې د دې بدله میلاو نه شوه. ته ترې تپوس وکړه چې هلکه څومره عمر دی دی؟ و یار یو 50 سال 40 سال عمر خو مې دی. وایي غټه بیماري د باندې راغلې ده؟ نه 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 جي الحمدلله غټه بیماري را باندې نه ده راغلې. نو دای اجر دی که نه؟ بل سړي ته وګوره غریب د 20 کالو نه په کټ پروت دی، تا د 40 کالو نه چې کوم نه وروره د تیکیو خوړلې او دا کلول کرخې او دا پولونه او دغه رنګ عزتمندو هر کلک هر قسمه شی بادي غیر بادي هر یو شی پاس کې او دغه رنګ عزتمندو مشینري هم دې کار کوي، سلنسر هم دې کار کوي، واپس یې خارج کولی شي. نو نور د خدای نه څه غواړي؟ دا موږ ته نعمتونه د سره نه ښکاري چې موږ روغ یو. دا چې کله سړی بیمار شي یو سترګې خرابه شي یو نوک د انسان نه کنه، دا نوک نه دی، نو دا ګوتې څومره بد ښکاري. الې کې نوک باندې موږ څه کوو؟ هېڅ هم پې نه کوو بظاهر، خو دا د ښایست شی دی، دا د ښکلا شی دی. نو د چا چې دلته دا یو نوک هم نه وي دا ګوتې بدې ښکاري. اکثر چې کله دا تصویر وباسي دا ګوته داسې کي، یو نوک یې صرف نه چې تصویر وباسي نوک داسې کي. څومره د حسن شی دی دا، یو وروزه دي صرف نه سوچ کا او یو وروزه دي څومره عجیبه شی به ښکاري. دا الله رب العزت لږ دا پوزه دی دا مثلا لکه داسې راکده چې ودیجې ته راله نو بیا چې خوراک کې اوچتی دی دا څومره لانجه ده. دا یو شونډه دی نه عزتمند، دا یو شونډه صرف، نو دا خوله به دې څومره بدې ښکاري. نو په دې یو سترګه باندې دا باڼه صرف نه وي که نه، سترګه څومره بدې ښکاري. دا ښځې دلته باڼه علي ځان پورې لګوي. دا غټ غټ څیزونه دي عزتمندو، خو موږ چېرته سوچ نه دی کړی. په دې مخ کې په دې تندي کې هسې یو سورې وشي، وړوکی شان سورې وشي، څومره انسان بد ښکاري. د دې نه الله بچ کړی، ښکلې تندی در کړی، مزېدار ښکلې ګیرې در کړې ده، مزېدار ویښتې دله در کړي، اوربل په شا باندې واړې شړق ورکې. دا نعمتونه دي که نه؟ او بل سړی وروره ایرپورټ دی سر باندې داسې لاس مګي را مګي هر څه نشته. دا نعمتونه دي عزتمندو، خو موږ دې ته نعمتونه نه وایي. بس پته نه لګي داسې چل نه شکر کو. او بل دا عزتمندو خپل ماشومانو به هم تربیت کوي چې هغه هم د الله نه مایوسه نه شي. بعض وخت یو انسان د هغې زوی وي هغه لږ قمقلي لږ کمزوری، نو بار ورته خلک هم خبرې کوي، استاد هم ورته وایي هسې کدو کریلی، او پلار چې راشي دا هم ورته د نورو مثالونه بیانوي. بس دا د الله تقسیم دی. یو اولاد ورکړی دغه دماغ کمزوري دي، خو انشاءالله هغه چې کار وکړي هغه دغه تعلیم یافتو کسانو نه هم ډېرې پیسې پیدا کوي. نو نور یې څه کې بینک دله خدای درکړی دی، شړ شبړ دی، خبرو چله موله نه ورځي. او چې ماښام راشي 20-30 روپۍ په جب کې ورسره پرتي، نو نور څه غواړې؟ ته خو هوښیار یې او 10 زره نشي ګټلی، هغه قمقل دی او دا د 30 روپۍ دله راوړی. نو د دې وجې نه تسلي ورکول پکار دی. یو مشهور ساینسدان دی، یو مشهور سړی دی او موجد دی، هغه ایجادات کړي دي. هغه خپله واقعه په خپله بیانوي چې ما نه الله غټ سړی څنګه جوړ. هغه وایي زه یو ځل ماله د سکول استاد یو پرچه یو خط راکړه چې دا دې مور له ورکړه. وایي زه لاړم هغه مې مور له ورکړو، بل چا له ورنه کړي، په خپله یې ونه لولئ. نو ما مور له ورکړو، مور مې لږ وجړل او بیا ماله په سر باندې لاس راخ کو. وایي ما ورته ویلې مورې زما استاد څه لیکلي؟
نو هغه مور ورته دروغ وویل، د ځان نه ورته یو خبره جوړه کړه، ځکه هغې کې داسې خبره هغه استاد لیکلې وه که هغه د مور دی بچي ته کړې وی د بچي زړه ماتېدو. نو ځان ته یې رانږدې کړو، ویل بچیا ستا استادان وایي چې ستا زما د زوی ډېر جینیس دی، نابغه، ډېر زیات ذهین انسان دی، او زمونږ دا سکول چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی، نو لہذا ته داسې چلو که دا اعلی کالج کې یا په خپل ورته سبق ووایه نو د ده نه به ډېر غټ سړی جوړ شي، او که زمونږ د سکول کې دا پاتې شي نو دا به کمزوری شي، ځکه ټول ماشومان هم کمزوري دي، استادان هم کمزوري دي، اداره کمزورې ده. ماشوم ډېر خوشحاله شو چې زه ډېر ذهین یم. نو دی مور دی بچی ته چې کوم دی ویل زه به تا ته خپله تعلیم در کوم. مور یم ډېره تعلیم یافته وه، تکړه وه، ډېر په صبر سره او ډېر په طریقې سره د زوی باندې دی ډېره زیاته خواري وکړله، تر دې پورې دنه یو لوی ساینسدان جوړ شو. بیا یې مور وفات شوه، نو څه وخت کې کور کې ګرځېدو را ګرځېدو نو د ښځو سره خپلې المارۍ خپل ځایونه د مور هغه المارۍ درازونه چک کول، نو په هغې کې دغه سکول د وختو هغه خط ورته میلاو شو، هغه استاد چې د ده مور ته لیکلی و چې هغې یې راواغستو، نو په هغې کې لیکلي وو چې ستا دا زوی انتهایی غبي دی، کن ذهن دی، او دا ګورې د سبق د ویلو قابل نه دی، او هسې ټایم پې ضایع نه کړي چې د دکاندار سره یې کېنوه، چېرته چا سره یې کېنوه چې یو 2 روپۍ دله وګټي. هغه ښځه ډېره خفه شوه چې ګوره سکول ته خلک ماشوم هم د دې دپاره لېږي چې قمقلي کمزوري چې د استاد یې لږ تکړه کړي، څه به مونږ خواري کوو څه به استاد خواري کوي. دا ښه دی چې زما دې بچي ته دا خبره نه ده کړې کېدله خو بیا زړه مات کړی وی. نو بس هغې هغه خط کېغوستو او د هغې الټه خبرې خپل بچي ته وکړه چې ته ډېر زیات قابل او دغه استادان ستا قابل نه دي، نو زه په خپله باندې تا ته سبق ښیم. نو د دې نه عزتمندو یو لوی ساینسدان جوړ شو. کله چې هغه خط وکتلو نو هغه په ژړا شو چې زما مور څومره لویه مور وه او څومره لوی زما تربیت کړی دی، او زه دومره کن ذهن او دومره قمقل دومره کمزوری وما، ما سبا مې دې مور څومره خواریګانې کړي. داسې میندې پکار دي عزتمندو، داسې پلاران پکار دي. خپلو بچو ته کنځلې مه کوئ. ټیک ده کله نه کله یو بچی سړی غوسه کي، سړی ورته خبرې اترې وکړي، مستقل خپلو بچو ته خبرې مه کوئ، کله نرمه او کله ګرمه، کله د تربیت خبره کله پویول. او دغه مشهور کس عزتمندو د ده نوم دی تامس ایلوا ایډیسن، دا د ده نوم دی، دا ډېر مشهور شخصیت دی. نو د مور په برکت باندې او په تربیت باندې او د هغې په تسلي باندې د ده نه یو لوی ځوان جوړ شو، یو لوی ساینسدان جوړ شو. د هغې کله نه کله خپلو بچو له عزتمندو تسلي ورکوئ. داسې موږ ډېر قاضیان یو، بل ته ډېر نصیحتونه کوو، یو ماشوم چاره له راوستو چې دا ماشوم کار نه کوي، 1 ګنټه تقریر ورته کولی شو، خو خپل بچي د 2 منټه خبرې نه شو کولی، لتې وو او کنځلې کوو، او مور او خور او پلار نیکه هغه مو له کنځو. نو خپلو بچو سره عزتمندو لږ شان مینه محبت کوئ، دا به هم ستاسو په کار باندې راشي. انسان عزتمندو یو طرف ته دومره بهادر دی چې اسمان کې جازونه الوزي، او دغه رنګ عزتمندو ستورو ته وختلو او کم کم ځای ته انسان وختلو. بل طرف ته انسان څومره ډرپوک دی، کله په خوب کې هم یریږي. یو غټ نوجوان خوب وویني او راپاڅېږي دا خولې خولي. دې وجې نه عزتمندو بیا کله ناکله موږ دومره عجیبه خلک یو، د دنیا د یو وړوکي څیز نه لږې تیز کړه، دا ایکو پکې کمه کړه، دا اواز لږ تیز کړه. موږ دومره عجیبه خلک یو، کله د دنیا یو وړوکي شي نه ویریږو چې هغې د یره نه په کار، او کله د آخرت نه، د قبر نه، د هغه ځای د فرشتو نه، د هغې نه یریږو. دا یو حقیقي واقعه شوې ده. په اردن کې یو سړی واقعه بیانوي چې دلته یو مشهور سړی مړ شو، او د هغه نوم ابوالحسن نیالي. نو هغه چې مړ شو، نو څنګه چې زموږ د جوماتونو کې کټونه نو پخوا به د تابوتونه هم جومات کې ورسره ساتل، هغه ځای کې دا رواج و. نو د تابوت کې به صرف دا مړی وړو چې لږ حفاظت سره یوسو، تابوتونه اوسي، نو واپس یې چې راوړو د شپې جومات بند و.
نو یو سړي داسې چلو کو چې هغه تابوت یې د جومات په ګیټ کې کېغوستو بار ویل زه چې سار خادم راشي چې جومات کولو کی نو دا تابوت په چې کوم دی بیا جومات کې هغه خپل ځای کې کیږي عموما دوی د جنازې دپاره دا بار ملکونو والا جنازې په جوماتونو کې کوي نو د جومات کې د محراب نه مخکې دوی داسې ځای جوړ کړی وي هغې کې دا د جنازې کټ ږدي نو دا تابوت یې مالته کېغوستو او د سار جنازه چې سار چې کله رالی هغه خادم هغه تابوت چې دننه کو نو د دې نه مخکې چې ته یو سړی وختي مونځ له راغلی یا یو مسافر نو هغه غریب هغه جومات مخې ته سملاستو وده شو یخني وشوه چې یخني وشوه بس هغه زه دې تابوت کې سمله لږ یخني خو به دې قلاره شي هغه تابوت ته وختلو سار چې کسان رال دوه درې کسانو تابوت وکتلو خو سړی د خوب وي ویې نه کته چې هلکه دا شی څنګه دروند دی بس بهرحال هغه تابوت یې دننه محراب خواته کېغوستو چې کله سار جمع ودرېدله اوس یکدم د جمع دوران کې چې کله هغه سړی ودو هغه چې تلاوت واورېدو خو رایق شو چې هلکه جمع ودرېږي یا جمع ودرېدله نو بس هغه لږ وخوځېدو راوخوځېدو چې راوخوځېدو نو د یو دا کوم کس یو واقعه بیانوي ما دې تابوت ته خیال شو چې ګړزېږي را ګړزېږي نو بس یو سترګه خو مې پټه کړه وي په دې یو سترګه مې ورته په ورو ورو کتل چې خدای دې خیر وکړي شیخ خو خوځېږي چې څه چل به کېږي وایي لږ ساعت پس چې لږ نور وګړزېدو راوګړزېدو هغه سړی چې ترې راووتو چې کسانو وکتلو د جمع والا ټول کسان په منډه به شو امام صاحب خو په مغه ځای کې بېهوشه شو امامان خو به د زړونه کمزوري غریبانان د ښځو په شاني ځکه موږ کاروبار نه یې کړی داسې سخت هم نه یې لیدلي جهادونه شته نه دی نو بس ضروره امام صاحب خو په مغه ځای بېهوشه و او وایي ما چې 1000 په سپیډ کې کور ته ځان رسولی و او څه کسان د اودسونو په ځای کې راوښوېدل هلته را پرېوتل اودسونه ځای ډېر خوی ځای نه وي که نه بهرحال منډې وایي او هغه سړی هم راپسې شاته منډې وایي هغه اوس حیران دی هغه خو نه مړی دی نه ایست دی ایست هم نه دی هغه خو مسافر سړی ورالو په هغه کې سملاستو اوس وروره ټول منډې وایي هغه ورپسې شاته منډې وایي هغه هم حیران دی هغه هم منډې وایي چې څه چل دی دا د انسان حال دی عزتمنو د یو ژوندي انسان نه چې دغه نه تابوت نه راپاڅېږي موږ او تاسو دومره یریږو دې وجې نه د شپې څوک قبرستان ته نه ځي که څوک ترې تپوس وکړي هلکه زموږ په دې قبرستانونو کې عزتمندو قبرستانونو کې هندوان پراته دي که مسلمانان زمونږ ری خپلوان دي که نه د بدل ځای نه راغلي دي د پېښور کسان دي دا ټول دې قبرستانونو کې چې پراته دي که نه خو چې یو سړی د شپې په قبرستان باندې ځي و یار نه تېرېږو په دې لاره نه ځو په دې بله لاره ځو چې تپوس وکړي ولې و یار څوک مړی به راپاڅېدلی یو موږ بې ځان سره نیولي نو هلکه چې مړی راپاڅېږي خو ته ځان سره ونیسه که نه بازار ته راوله وی راځه ستا خو مارکیټ کې دوکان دی دلته څه کوې ژوندی دلته پروت دی راځه شابسې ځان دې د دوکان نه پټ کړی دی که څنګه چل دی چې تا نیسې خو تی راونیسه که نه او ته په خدای باندې یقین وکړه چې دا سړی ته راولې بالفرض او دوکان کې کښېنې دعا به درته کوي خیرې او یې ښه دې وکړه چې موږ هم دې ځان سره راوستو خو نه ورو زو کې دې شي نیولې دا د الله د انسان دا وجه څه ده اصل کې دا قبر او دا قبرستان د یری ځای دی ګینې سړي کې یره نشته او ستا په شان سړی دی تی پېژنې چې فلانې پوردل خان ماما راپاڅېدو او ستا ښه ماما کاکام دی یقین وکړه د چا ښځه هم راپاڅېږي د ګل په شان ښځه یې منډې به دې وایي زه پرېږدې ګل نه دي غل دي پرېږدی څه پکې قبرستان دی دا حال دی زموږ او ستاسو عزتمندو د یو انسان نه یریږو او عزتمندو د قبر د فرشتو نه د جهنم د فرشتو نه ښه موږ ته قرآن او حدیث کې بیان شوي دي چې داسې فرشتې دي د هغې د وجې نه عزتمندو یو غلط ځای یو غلط کاروبار یو د ظلم خبره هغه نه پرېږدو او که داسې مړی راپاڅېږي جومات هم ورته پرېږدو دا زموږ او ستاسو حال دی عزتمندو دې وجې نه آخرت کې به زموږ او ستاسو عزتمندو د دې اعمالو باره کې تپوس کړي نو خپل اوقات قیمتي کو عزتمندو کوم اوقات کوي په دکان کې ناستې ذکر کوه دلته زما یو شاګرد دی تاسو به لیدلی وقار هغه ګوره موږ سره داخل شوی په سبق کې هغه ځان سره اوس کمپیوټر یې ښي خلک وایي که چېرته دا ایجابونه کوي هغه ته موږ وروره تخصص موږ سره مفتي کورس کوي موږ ورته سوالات ورکړي هغه حل کوي په دکان کې یې ناست دی خپل سبق هم وایي خپل کار هم کوي هر ځای کېږي دس بکار دل بیار کله ذکر کوه کله د خندا خبره کوه خوش اخلاقي کوه دې طریقې سره عزتمندو څوک د سره نشته ټایم مثلا چاته خبره وکړي بس یکدم یو ملګری دی بیمار دی تا سره دکان کې ټایم دی هغه ته کال وکړه دغه څنګه یار خفه نه شي بیمار وي او څه خدمت وي موږ ته وایه او مړه دا وړې خبرې دي دا زندګۍ کې راځي زما نیام بیماره وه او بالکل قبر له ورغلې وه او اوس راشه ما سره داسې مسته ګرځي داسې یو طریقې سره یو کس تسلي ورکړه په ټلیفون باندې په میسج باندې دا هم یو عبادت دی خو وخت مه ضایع کوه غالبا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي و یو سړی
په ځنګل کې تېرېدو هغه ته یو تیلی میلاوه شوه ډېره قیمتي وه خو هغې کې داسې کاڼي شان پراته ده نه پېژانده نو به در اوچت کړه یو کاڼی یو ځي ته لړه کوه بل ته لړه کوه یو ځي کې د ده ملګري و چې اخره ته هلته راورسېدو یو دوست سره هغه سونارو هغه چې وکتل ویل لکه دا کاڼي ولې لړه کې دا څه شی دي ویل دا خو څه تیلی وه کاڼي پراته دي چې ویې کتل ویل دا خو ډېر قیمتي شی نه دي سړی په جړا شو ویل ولې جاړې وایي دا خو ډېر شی په دې کې پروت و وایي شیونه مې ګزارلي دي ځایونه راته اوس یاد نه دي خوا دې خوا ماشومان کله کله کاڼي ولې راولي نو امام غزالی رحمت الله دا واقعه دې دپاره بیانوي چې کله قیامت کې انسان ته پته ولګېږي خپل عملنامه وګوري چې هغه وړوکی کار ما کړی و یاره د هغې خو ډېر اجر ورکړی شوی دی ډېر حساب کتاب دی د دې خو او دا خو ډېر ارننګ شوی دی او دا خو ما ته ډېره ګټه او کمایي شوې ده وایي بیا به هغه یو ټایم ورته رایادېږي چې کاشه پلانې ټایم به هسې دوستانو سره ناست وم او هغه پلانې خو مې هسې سوچونه کېده باتروم کې به هم ناست وم ګنټه سوچ به مې کو چې کاش چې په دې کې مې دا کار کړی وی دا ذکر مې کړی وی فلانې کار مې کړی وی وګوره دوکان کې مې چې کومې پیسې ګټلې وي هغه 10 روپۍ به مې خلکو له ورکولې د هغې نه خو دلته ډېر شی جوړ شوی دی د ډالرو نه هم زیاتې ګټلې دي بیا کاش چې د پیسې مې نورې ګټلې وی کاش چې دا وخت مې قیمتي کړی وی دقه شان به قیامت کې عزتمندو بیا انسان دې چیز پسې جاړي نو انشاءالله خپل اوقات به قیمتي کوو که نه انشاءالله یو درته عزتمندو یو وظیفه خیم بعضې کسان د وظیفو ته پوسونه کوي وظیفو نه به کاروبار نه جوړی عزتمندو او صرف وظیفو ته به نه کښېني اصل چیز اعمال دي مونځ باقاعده تلاوت صحیح شو او دغه رنګې باقاعده خوش اخلاقي ظلم نه کول دا څیزونه چې سړی نه کوي الله رب العزت چې دا هسې لاس اوچت کړي د دعا قبلی خو وظیفه هم یو عمل دی یو اسبابي هر څه دپاره اسبابي الله قرآن کې وایي وننزل من القرآن ما هو شفا دا قرآن ما شفا را لېږلی دی نو دا هم یو الله ته یو سبب دی اختیارول دي یا الله د دې آیات په برکت باندې زما د فلاني بیماري ښه که څنګه چې ډاکټر ته نشي ټیک کولی الله دې ټیک کوي خو ډاکټر لځي دوایي ته نشي ټیک کولی خو دوایي اختیارې دقه شان دام یو سبب دی په اسبابو کې د الله نومونه اغستل ولله اسماء الحسنى فدعوا بها وی الله وی زما دا نومونه وایا بیا ماته دعا کوه نو دا یو وسیله بالاعمال شي بعضې کورونو کې عزتمندو دا کار کېږي چې د هغوی کپړې سیرې شي اوس لیږي وایي نوې کپړې وې او هغه سیرې شوې بکس نه مې راواغستې او شلېدلې پلېدلې دي یا د وینې داغونه پې پراته دي یا جی پیسې میخې وې او هغه ورکې شوې اوس یو بل ته ویلی هم نشو چې تا وړي ما وړي ټول کور کې موږ یو زیمه یو مې مور ده نور څوک شته نه دی نو جی شی غیبېږي رانه نو یاد لري د دې 2-3 سببونه یي کله ماشوماني یا ګاونډیانې ښځې راځي په دې وخت کې 2 ښځې راشي دا یو نیاو سره په ګپ شي او هغه بله لاړ شي کور ټول خمسدار راټول کړي دویم کله ناکله داسې چلو شي چابي ماشومان دي هم د دې نیا نه چابي پټه کړي هغه ځای کولاو کړي او پیسې ترې والي او واپس یې کړي او دریم نمبر عزتمندو چې دا شی نه وي نو دا شیطانان هم دا کارونه کوي جنات هم دا کارونه کوي څنګه چې انسانان غلا کوي شیطان هم بعضې غلاګانې کوي یعنی شیطان معنی جنات او هغې د څه وجې نه کوي بعضې د هغوی کسان وي چې د دوی خبره مني او دوی سره تعلقات یې هغوی له دا وړي دې وجې نه د جناتو نه که د پیسې راوړي به ترې نه اخلي ځکه د هغوی کاروبار نشته کوم ځینې دله راوړل خو د پوردل خان ماما کور یې والی دی که نه او ته ورته نیغ ناست بس ما سره یې ډېره مینه د مال دا مال راوړو د کوم ځینې راوړو د غلا مال دی نو صحیح ده نو دا به ترې نه اخلي ته به د خپل حفاظت څنګه کې نو د شیطان د حفاظت دپاره په خپله شیطان ابو هریره صاحب ته دعا ښودلې وه ځکه وی یو سړي مال پټاو چې ګیر مې کو بیا راته ویل چې زه شیطان یم خو پرېږدې به مې دعا درته ښیم آیت الکرسي وایه نو چې کله په کور کې څه شی ږدې که په بکس کې یو چابي بدله که یو یې ځای بدل که او دریم نمبر دا آیت الکرسی او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا صورتونه اکثر چاله ورسي دا د قرآن صورتونه دي وننزل من القرآن ما هو شفا دي کې شفا دا علاج دی نو د دې چیز علاج هم په دې کې دی یا د الله 3 نومونه دي که نور څه نشي ویلی یا الله یا حافظ یا حفیظ چې کلم دکان بندې او کلم کارخانه بندې او یا راضي ورته به دا د حفاظت نومونه وایه 21 پیرې هر مونځ نه بعد یا دکان بندولو وخت کې د کور بندولو وخت کې یا د یو څیز ګلې بندولو وخت کې دا د الله نومونه وایه الله به د حفاظت کوي بل عزتمندو یو بله اکثر کسان عزتمندو بعضې پلاران وایي جي موږ نه بچي زموږ خبره نه مني نو د دې خو اصل تربیت دی تربیت به یې کې ښه سکول ښه مدرسه ښځې کې بیا چې خو اوس دنه خراب شوي دي الله ته سوال کې نو د الله کوم نومونه اخیستل پکار دي چې الله مهربانه شي او دا ستا خپل بچی ستا خبره مني
یا استاد دی شاګرد دی خبره نه مني، یا شاګرد دی استاد دی خبره نه مني، سینیر دی جونیئر خبره نه مني، جونیئر دی سینیر خبره نه مني. نو بعض وخت نه مني، بعض وخت پلارانی د بچو خبره نه مني، دا ورته سخت شي. نو د الله هغه نمونه چې هغه په نرمۍ باندې دلالت کوي، هغه نمونه به وي، نو الله رب العزت به د دې انسان، د دې بچي، د دې پلار، د دې کولیګ، د دې مشر د جایز چیزونو کې دا چې ته وې د هغې زړه به تا ته نرمېږي. یو دی د الله نوم الله، یا الله. دویم دی یا رحمان، یا رحیم، او یا ودود، او که یا رؤوف ورسره وې هم ښه ده. دا د الله د نرم نرم نمونه دي او د نرمۍ معنا پکې پرته ده. نو چې کله ته دا وې نو الله نرم دی، تا ورته آواز کړو، نو الله کوم څه چې ته غواړې هغه درته الله نرم کړي، هغه درته الله ښه کړي. نو دا خوراک سکاک چې کوم څه تاسو په دوکان کې خورئ، په کور کې خورئ، په مقه باندې دی هغه مور، هغه پلار، هغه بچی وای، او هغه په شریکه باندې خورئ، یا کوم کور کې اختلافات دي نو به دا څیزونه چینی، ګوړه او کوم سامان چې وي په هغې باندې دا 21 پیرې یا 40 پیرې وای، یا آسان دي د هر مونځ نه پسې 40 پیرې یا 21 پیرې وایه، نو یو بل ته به زړه کې نرمي پیدا کېږي، او چې کوم جایز کارونه دي هغه په یو بل باندې یو بل دپاره کوئ. الله دې عمل کول توفیق راکړي.